غرونو کې د صوابۍ په دغه علاقه کې په باجوړ کې په منصیره بټګرام کې ورته زما خواست چې هلته مو رسي بیت آباد ته مو رسي په سوات کې چې کوم دی نو په لومړني فرصت کې دغه خلکو بیا هم امید ساتو هم خوشحاله دی چې دغه شانتې ځوانانو ټوکرۍ اخیستې دي ګرځي او د باچاهان بابا دغه تحریک مخکې وړي نو دا زه دغه ځوانانو دغه جذبې ته هم سلام کوم په چې سور تړق لوړ په دغه ګرمۍ کې ورسره غم دی د هغه متاثرینو دغه ځپلي شوي خلکو نو چې چېرته هم دا کیمپونه لګېدلي دي نو بلکل هغې کې تاسو یو ورور دې وخت کې دا چینک او پیاله وروړله که نه دا چینک او پیالې د دې دی ول الله اجر ورکړي هغې چینک او پیالې دومره ضرورت دی دومره ضرورت یا یې برقه وروړه تاسو سره پته وي چې په دې کې زنانه ډېرې زیاتې مړې شوي دي ماشومان خو بس شوي دي نو سهار کې دوی سکول ته تلي دا صابونونه دا واړه واړه لوښي تاجرانو وروڼو په هره سخته کې د دې خلکو ملګرتیا کړې ده راځئ په دوکان کې سره څه ایکسپایر سیز پروت دی رویړې دا خلکو په کار راځي 2010 کې موږ الریډي ځپلي شوي مار خوړلي وي د پړي نه ورېږي په موږ هم دا پته او دا عذاب را روان دی ځکه چې تر کومې دغه خلک دا غلاګانې کېږي دا ونې وخلي کېږي نو دا سیلابونه او دا عذابونه به راځي نو خو نن هم چا سره وکړي چې څه کرې هغه به ریبي نو نن دا چینک پیالې شیمپو صابون ګلبن لوښي جامې کپړې برقې ستاسو کور کې دوه لوپټې دي یوه لوپټه دې کیمپ ته رولېږي کپړې هم ډېرې دي موږ خو نن سبا اختر په اختر نه ده اوس خو یو پرې راچو بیا نه اچو نو داسې خو یو سره مې خبرې کولې په بولیر کې مې زما لور خو د اوبو یوړه ښځه مې اوبو یوړه مور مې اوبو یوړه بچې مې یوړل ما له څوک جامې وروړي زه به پې څه کوم مې ما ته دواګانې کړې خو ډېر خلکه چې د هغوی جامې پیزار د دې ضرورت دی نو زه دغه شانتې کیمپونو والا د خراج تحصیل پیش کوم مننه کوم ملګرتیا یې کوم ملاتړ یې کوم او خلکو ته دغه خواست کوم چې دا یو رجسټر تنظیمونه دي په دې باندې اعتماد وکړي ځکه چې د دوی د پیسو اډټ روان دي د دوی حساب کتاب روان دی د دې کیمپ نه چې ماښام کومې پیسې ځي دا جمع کېږي او دا بیا یو اړخ ته ځي او هغه اړخ ته ځي چې دې کې یا ساتئ چې سیاست نه دی خدایي خدمتګار باندې نو تاسو چېرته داسې ثابته کړه ما ته ویلې شئ چې خپله پارټي خپل اوس په بونیر کې یا په صوابۍ کې د هرې پارټۍ چې دی خو ځپلې شوې دي پورې اړم شوې دي بچې ښځه ټول په دغه اوبو کې لو شوي دي نو ډېر ضرورت دی نو خبرې مې ډېرې پړې دي خو دغه ټولو ته وایم چې الله پاک موږ له مقرره کړې ده خو زه ورته دغه علاقو یوه قصه کوم 9 بجې یو بجې تو خدای پاک موږ له مقرره کړې دې کیمپ کې څوک هم ملګرتیا کوي څوک هم دې وخت کې ملاتړ کوي نو دا ټول یو کې خاملونه او لس روپۍ ستاسو ډېره وګورئ چې نن یا الخیر والا دي کم جماعتونه چې دي خو نن په وفاق کې دا خبره کېږي چې دې وخت کې د سیاسي پارټو دغه شانتې سوشل تنظیمونه ولې نشته دا د بعضې پارټو کمزورۍ شته په تاسو باندې چې خپلې پارټۍ مې اعتماد وکړي نو روغ روغ کلي ابادېږي هو دا یو بېله خبره ده چې خپلې پارټۍ نه په دې بازار کې د هرې پارټۍ خلک شته یو سړی سپلی وړی شي یو سړی ماشومانو له پنډۍ وړی شي یو سړی چې کوم دی نو جامې وړی شي یو سړی سم وړی شي نو هغه چې چېرته هم د خدایي خدمتګار دغه کیمپونه وینئ نو بر چرګې په دې کیسه والی دغه باور درکوو دغه یقین درکوو چې الله زر ناظر ګڼو چې کله په دویمه ورځ په بونیر کې ما د خدایي خدمتګارو دغه کارکردګي د هغې خلکو د خولې نه واورېدله نو بیا ما د میر طاهر حسین سره په دغه ماښام خبرې کړې وې په بټۍ کې او بیا بابک صاحب هم دلته موجود و هغه په ټولو خلکو باندې غږ وکړو او دا د ښکلا ده چې نن ایمان ولي د الخدمت فاونډیشن کیمپ ته ځي سراج الحق صاحب د خدایي خدمتګار کیمپ ته ځي کینی نو دا
خدمت دی دا سیاست نه دی یو سړی وایي چې په دې باندې به زه ووټ اخلم یا زه د ووټ دپاره کوم چولټې مذمت کوم او چولټې ملګري نه یو یو سړی وایي یاره دوی خو بس کیمپونه نه ګوري او چاندې راټولوي نو دا په زرګونو په لکونو کې خبره نه ده په اربو روپۍ نقصان شوی دی په اربو روپۍ نو نن دا حکومت دې ته تکړه شوي چې هغه د ملازمینو نه پیسې کټ کوي خو دغه ملازمین دې وخت په پښتونخوا کې 9 لکه ملازمین دي په دې باندې د 15 لکو خاندانونو کورونه جوړیږي او نه ګڼو چې 15 لکو خاندانونو ته په ول کې لږ تم نشي رسېدی ځکه چې والدان یې لوټ مار روان دي په نظر څه نه راځي نو ملګرو زموږ سترګې دغه تنظیمونو ته دي حکومتونو ته منتخب نمایندګانو ته نه په جنازه کې ته شرکت کې نه موقع ته ځي نه هغه خلکو سره کښېنې او تېرې وې چې ما سره هر څه شته نن زه په باور سره یم زما دا خبره ولیکې خدایي خدمتګار الخدمت فاونډیشن دوی دي کاربن کې په بونیر کې په سوات کې په باجوړ کې په ثوابه کې د خلکو چغو ته وګوره په نظر څوک نه راځي نو بل چرکي سواله په بنیته باندې نه چې یاره دا خو یو دا پارټي ده دا پارټي ده دا پارټي ده خدایي خدمتګار دا یو ټرست دی دا یو رجسټر اداره ده د ستاسو د پیسو د خپلو پیسو تېر وخت تپوس کولی شي د دوی یو حساب کتاب دی او زه ترې د امید ساتم چې دغه سلسله به جاري ساتئ ځکه چې په دې معاشره کې داسې د انډیا ایجنټان داسې د اسرائیل ایجنټان چې ستاسو حوصلې به کموي تاسو به ځینې خبرې کوي تاسو به ځینې پروپیګنډې کوي هله پیسې والي پیسې داسې شوي دا خلک صرف دغه خبرو له تکړه دي هله تصویر راغی تصویر زه ورته یم راشي یو 50 تصویر د خپل پې وباسه خو چې چا له یو بوجوړه ورکړي زه ته خراج تقسیم پیش کوم دې وخت کې ضرورت ته دې خبرو نه دی چې له دوی لګیاري داسې بعضې خلک شته بعضې خلکه نورو دغه خویندو ته دغه میندې چې په دغه چوک کې تېرېږي ستاسو نن د بچو د چپسو د 10 روپۍ دا دی خدایي خدمتګار دی کیمپ ته ورکړي انشاءالله دا به ستاسو په آخرت کې په کار راځي او دا مونږ نه شو تللی مونږ وخت نه شو ورتلی نن په دغه غرونو کې د خدایي خدمتګار دغه ځوانان روان دي دغه شانتې ته کې یو مولانا فضل غفور صاحب دی نن یې دومره ستاینه کېږي دومره ستاینه چې زه وله داد ورکوم نو چې څوک هم ښه کار کوي د خلکو په کار راځي نو بالکل موږ له ستاینه په کار ده چې دغه بې ځپلي شوي خلکو سره مدد کوي چونکې زه دوی ځان له آخرت ګټي زه ځان له آخرت ګټم دا دلته کې چې دا ځوانان ناست دي دا نه په ته احسان کوي نه په مې احسان کوي نه په دغه متاثرینو باندې احسان کوي الله پاک ورله د خدمت یو موقع ورکړې ده دغه خدمت کوي تاسو څه کوئ 10 روپۍ 50 نظر نو 10 روپۍ ستاسو ته 10 ساس کې نه دریا جوړېږي واچوئ په دې کیمپ کې کل کې واچوئ بل چړ کې به کیسه واخلئ دا پیسې زموږ نه پسې لګي پرونی خبره ته کومه یو ورور دی من دلته د ایسپروش خلاف د قبضه مافیا خلاف او د سوتورو خلاف تحریک چلو دا خلک په پاغل کې اوس بعضې خلک د دې خلکو ملاتړ کوي ملګرتیا یې کوي نو یو ورور ماته یې د هسپتال کې ماشوم دی هغه علاج دپاره ته شپارس وکړه څونه پیسې پرې راځي 20 لک پرې راځي دا 20 لک روپۍ دوی په هفته نیمه کې ګټي په هفته نیمه کې نو د دې خبرې مطلب مې دا دی چې ما خو نن 1 لک روپۍ وګټلې 2 لکه مې وګټلې سبا راته بچي بیمار شو زه په هغې باندې بیا لګومه نو د ارامې روزۍ نه ځان وساتئ حلاله روزۍ کې الله پاک برکته جوړې دي او نن به تاسو له چې الله پاک کومه موقع درکړې ده په دې د الله سره تجارت دی ازمیښو کې نن دلته 10 روپۍ واچوئ او وروسته چې کوم دی د هغې تماشو کې چې دغې 10 روپو په بدله کې الله پاک